که چېرې خپل سوچ په صحیح ځای استعمال کې نو زمینداره هم تاوان نه کوي. دغه ګوپي که چېرې منډۍ کې پیسې ونه کړې نو زمیندار کاکا د دې نه تخم وباسي. دغه تاسو کاتی شئ باقاعده او ډېر ښایسته تخم چې کوم دی ده روان کړی دی. دا وګورئ دا اوس دې نه پس ګلونه کوي او ګلونو کې به دننه دې تخم نیولی وي. او ګوپیان ارزان شو که نه نو دا تاسو پرېښول نو دا خو موږ جي بس تخم دپاره پرېښي دي. حاجي دا بس څو ورځو کې دا مطلب دا راشل شوي دي دا به ګل وکړي او هغې نه پس بیا دا بیا دانې ته جوړ شي نو هغه چې کله هغې تخم وچ نو هغې نه پس بیا دې نه تخم ایستلی کېږي. او په منډۍ کې خو دې پیسې ونه کړې دې ګوپي دې پیره ډېر زیات نسخان زمیندارو له ورکړه په کمې پیسې چې پرې لګېدلې وې هغه یې هم ونه کړې که نه. خو تخم که یو جریب ځای یو سړی پرېږدي که نه به څومره تخم کوي؟ نو هغه ښه کافي مطلب جیرب ځای پسې واچو 2 منه تخم بالکل وباسي. من خو ډېر غټ حساب جوړېږي مشره چې 50,000 روپۍ کیلو زه 50,000 هم حساب کې که نه نو د داړۍ دی چې کوم دی 2.5 لکه روپۍ شوي او 2.5 لکه ته په دغه کې ضرب ورکوه نو دا خو ډېر غټ حساب جوړېږي. حساب خو جوړېږي خو دا هغسې بیا دکاندار موږ نه په ارزان ریټ اخلي که نه په هغه ریټ خو نه اخلي. تاسو چې هغوی خپله بندوي. د دې ګوپي تخم چې تاسو راوړئ که نه هغه تاسو په څه حساب راوړئ؟ دا 100 ګرام چې کوم دی هغه میلاویږي 9,000 10,000 چې په 9,000 روپۍ 100 ګرامه شو نو لنډه خبره دا چې په 90,000 روپۍ یو کیلو شو که نه نو دا خو ډېر ګران پرېوځي. تاسو خپل تخم وباسئ دې کې او په هغه کې څه فرق وي؟ نو بس دې کې چې کوم تخم وباسو نو دا هغه هایبریډ راځي دکاندار چې موږ کوم راخلو او دا چې کوم دی دا کولاو بیا راځي دا موږ لکه دا وطني مطلب وطني مطلب